بسم الله الرحمن الرحیم. علم التجوید کے اصطلاحات ضروریہ چکم ضروری اصطلاحات تی د تجوید فن هغه ذکر کوو، بیا به ان شاء الله تاسو په علم التجوید قواعد باندې صحیح پوهیږئ. حروف الف نیا پوری چې تمامی حروف تی داغی تعداد 29 تے. حروف په دوه قسم دي. اولنې تقسیم حروف متشابه او حروف غیر متشابه. حروف متشابه هغه حروف توي چې داغي ظاهري شکل یو بل سره ملاويږي، ملتا جلتا شکل وي، هغه تا صرف د نقطې فرق وي. نور ظاهری شکل یو وی دي ته حروف متشابه وای. لکه تاسو ګورئ با او تا، باوم چې کوم شکل دی هغه رنګ تاوم لیکل کېږي، خو صرف د نقطو فرق دی چې با لاندې و نقطه دی لاندې او تا د پاسه 2 نقطې دي. دا حروف متشابه شو. حروف غیر متشابه چې داغي شکل یو بل سره نه ملاويږي، لکه با او جیم. با بیل شکل کې لیکل کېږي او جیم بیل شکل کې لیکل کېږي. دویم تقسیم دی حروف قریب الصوت او حروف بعید الصوت. حروف قریب الصوت دا هغه حروف توي چې داغي اوازونه یو بل سره ملاوي، یعنی ادایګي وخت کې چې کوم आवाज دی هغه आवाज یو بل ته نږدې وي، ملاويږي یو بل سره، ځکه حروف قریب الصوت وتویل کی. صوت په عربي زبان کې आवाज توي. لکه تا او طوا، تا او طوا आवाज خپل منځ کې سره ملاويږي. حروف بعید الصوت داغي حروف توي چې داغي اوازونه یو بل سره نه ملاويږي، لکه حا او دال، جیم، حا دال جیم بیل بیل اوازونه دي. نو حروف بعید الصوت یو بل سره आवाज نه ملاويږي. دریم تقسیم د حروف دی حروف معجمه یا منقوطه ورتوي. حروف معجمه یا منقوطه دا نقطې والے حروف توي. 2 نمونه ورته اخلي چې نقطې پیوي، لکه با او جیم نقطه لري، دې ته حروف معجمه هم وي او منقوطه هم وي. دویم حروف مهمله یا غیر منقوطه چې دا غي باندې نقطه نه وي، لکه حا دال را. سلورم تقسیم حروف فوقانی او حروف تحتانی او حروف متوسطه. حروف فوقانی چې د هغه حروف توي چې دا غي د پاسه نقطه وي، لکه تا او خا بره په نقطې دي، حروف فوقانی. حروف تحتانی چې دا غي نه لاندې نقطه وي، لکه با. حروف متوسطه چې دا غي په منځ کې نقطه وي، لکه جیم. دا تقسیم شو تر دې پورې د حروف مشهور اصطلاحات. ان شاء الله نور اصطلاحات په مخ کې ذکر کړو.